موږ ته دا ووایي وکیل صاحب چې دا کم ګران پروش چې پروژه کې د هر څه ګران کړي وو او بیا اختر په موقع باندې خاص دوی یو 10 ورځې مخکې د هر څه غیب کړل او ګرانې کړل د دغې خلکو متعلق په تاسو څه وایي او هغه سودخواره چې هغه پروژه کې خلکو زکاتونه او صدقاتونه ورکوي او یا منځونه کوي په جومات کې دوی دا منځونه روژې تراویح دا قبلیږي عادل بھائی زه به درته دا ووایم چې د هر اقدام د دې تمام عباداتو د دې تمام علومو فقط یو مقصد دی د الله رب العزت د هغه د محبوب او د قرآن معرفت حاصلول اصل کې د دې مین وجه څه ده یو ځل ما تاسو سره مخکې دا خبره ډسکس کړې وه چې موږ په مادي وجود کې مصروف یو دا وجود د یو څلورو څیزونو نه جوړ دی او د دې رجحان همیشه دپاره همدغې ته دی د دې برعکس چې کوم دننه روحانی وجود دی هغې ته علم روحانی لطیف جسم وی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سوراخ زندگی من کې سدي نه دی ګریوان کې دن نسدي سینه ده سینه کې دن نسدي زړه دی په زړه کې څوک دی د الله جلوه ده اصل کې موږ هغه طرف ته نه ګورو کم چې پانی شی دی زه عموما د خپلو بچو ته دا نصیحت کوم چې بچیا تا د ډالرو د سونې چاندۍ د ریالونو د پاکستاني د هر ملک د لوټونو یو ډیر بوتو خلاته دی ورسو پاغې د پاسه ته ناست دی نو ته چې تږی شې څه به غواړي اوبه به غواړي او چې وږی شې څه به غواړي ډوډۍ به غواړي نو باسیت مسلمان خو زما د ایمان دی چې زما دا ظاهري وجود زما دا روح الله پاک دی ناسود ته رالیږه نو د دې ظاهري وجود د غذا بندوبست هغه 1500 کاله مخکې کړی نو زه څه کوم چې د بل مرۍ تاومه د بل سره ظلم کوم د بل سره زیاتې کوم ښه تا دا خبره ما سره وکړله چې آیا د دې روجې قبلیږي د دې عبادات قبلیږي د دې لپاره رزق حلال ضروري دی ځکه نن دعا م غواړم نو زه به د دې دعا نه پیله دا سوچ کوم چې زما دا کلمې په رزق حلال پاکې دي که حرام دي پکې ځکه چې الله خو لا تاج دی زه محتاج یم نو زه چې محتاج یم غواړم نو ما له دا پکار دي چې کچکول پاک دی دامن زما پاک دی چې زه الله نه سوال کوم چې دې کې مال راکا نو چې پاکي دا متا سره اوس چې اوس کله که په دې چیو کې اوس او دسماته وي نو ما دا چې اسکله که په دې چیو کې مچ پرېوتې وي ما اسکله نه او دقه سي ته سوچ وکړه نو اندرون زمونږ زړه چې دی د دې مثال هم د یو لوښي دی چې کله دا پاکي نو ستا زه عموما زما بچی په کور کې زم لاس کې مې څه اغوستي نو چې وردن نشم وی ابو دا 2 ورځې مخکې دې ته زمونږ زړه شوی نو زه ورته بچو دقسې دا دلیل پاک کوي چې تاسو دا دلیل پاک کو که نه دا ذهن صفایي نو تاسو به لا په دې ځای کې راغلي نه الله بدله درکړي دا څومره خلکو منډې ووالې په زکاتونو پسې په خیراتونو پسې په دې وړو پسې الله ګواه دی چې نږدې نه یم ورغلی او الله رب العزت زما روجه ډېره ښکلې تېره کړله ډېره ښایسته او ما دا برملا ویلي چې زما د دې بچو 800 روپۍ د روجه ماتې خرچه ده دا رزق حلال ګټمه 10 کاله مخکې مې دا 150 روپۍ پارسلو نن هم دا دی الله زما روجه ښکلې تېره کړله زما د بچو هغه پیزاره مو شو جامې مو شولې 80 روپۍ مې دا دی په دې جیب کې اوس هم شته د مور پلار سلام له روان یم مقبرې ته تېره شوله 2 ورځې 3 ورځې بعد به د خیره سره بیا هم دې چابړي ته ولاړ یو او الله به زمونږ دا ژوند تېروي نو دا شی زمونږ نه ټول پانی دی پاتې کېدلو واله دی نو موږ هغه شګې چڼو کومې چې پاتې کېدلو واله دي کومې چې باقي دي هغې ته نه ګورو ښه بل دا څومره خلک چې وفات شوي دي نو د دې دپاره زما دا پیغام دی که د چا مور ده که د چا پلار دی که د چا نیکه دی که د چا تره دی که د چا ماما دی که د چا دوست دی که د چا ګاونډي دی په مینه باندې تاسو په ژوند کې کتلي چې د داسې شی خوښو آیا چای خوښوه فروټ یې خوښو سبزي خوښوه کور کې دې پاخه کړه لاس پې اوچت کو د هغه د ایصال ثواب دپاره وبخه ورکه دا غریب سړي له زما د ایمان دی چې دا هغوی ته رسي د نور پټرۍ کې پراته د نور صادر درستخان پې خوري او فرشتې باقاعده هغې ته نوم الي چې دا ستا په دنیا کې ګاونډي وراره خورهیې دوست زوی نوسې دا هغه ستا د ایصال ثواب دپاره وبخل هغه روحونه تاو ماته دعا کوي چې الله ته هم دغسې دې نیکو فهمه لري چې دې موږ یاد ساتي او موږ دې یاد ساتو
زه دا د نن مخبرې ته روان یم د مور پلار سلام لزم نو په دې نیت روان یم چې زما غ مور او پلار روح په زما په انتظار چې آیا زما د الواد نن ما یادې په دې دنیا کې اوس په دې لار روان یم دا سوچ مې کو چې زما د پلار به تیزه چی خوخوا خسته چی به خوخوا دی هوټلو ته ما غیر چا پیرو کتل ګورم چې سو غریب سړی چې زه راو ګرځوم زه په د باندې خسته چی اوس کما او د خپل مور او پلار د پاره ایصال ثواب د پاره وبخه نو تاسو کوشش وکئ چې الله رب العزت تاسو له درکړي نو مال خشه دی بد شي نه دی خو په دې سو کوي تاسو په دې د غریبانو د کندو د یتیمانو نو مې نالمه پروسه کال مال یو نوجوان راغی ویلاله ما سره زکات ته 9 لک روپۍ څنګه چلو کما ما ورته بچی استا په خاندان کې سو غریب شته چې د کرې په کور کې اوسي ماته یو مې بچی داسې وکا چې پاغي په دغه 9 لک روپۍ په هغه یو سلور 15 مرلې تیار زیواله چې تا د کرې د کور نه خلاص کو او سر را پاسي نو تا ته به دعا کوي د ریحت دنیا د پورې چې په دغه کور کې دغه خلک اوسي او د دین وسی کړه وسی نو تا به په دعا کې یادې نو هغه نوجوان ولګېدو او په یو ځای کې 15 مرلې کور په 11 لک روپۍ غیله واغسته مال راغې ماته لاله دغه څه کار مې وکړو ما ورته بچیا الله پاک دې په مال او جان کې برکت واچوه او الله دې ستا د مال او جان حفاظت وکړي تا یو ډېر ښکلی کار وکړو نو دغسې زه د خپلو مسلمانانو رونو خویندو ته که الله تاسو له توفیق درکړی نو دغسې وګورئ په دې خپل خاندان کې وګورئ چې زما د دې خاندان دا پر د کرې په کور کې دی مزدوري کمزورې ده کرې ده په بیل دی په بجلی ده په د باندې بوج دی نو د کرې د کور نه اخلاص کدرې مرلې سلور مرلې یزې ورلواله آباد کړه بلاکونو د خټو وته ردی ته کډه دنه کا چې د کرې نه اخلاص شي نو مال خو دغه دی چې ستا مطلب دا دی پکار راشي نو ستا د مرګ نه بعد کتا نه پاتې شو نو خو پکار نه راځي تا ته خدا پته نشته چې په دې به خلک څه کوي شراب به پیسکي زنا به پې کوي سود به پې کوي پردی کور به پې ورانوي چاته به پې تکلیف رسوي نو مال ستا هغه دی چې ستا په ژوند باندې تا استعمال کو او پکار راغی والسلام